أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدقت يا رب العالمين. مخکې آیات کې الله رب العزت فرمایلیو چې د فرعون وی ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. دوی چې زبا ما پرېږدې چې زه څوکم موسی علیه السلام شهید کم یعنی قتل کم او دا کم که فظاهره د دوړه د بوکل که ارسې کول خو چون کې د ایمان دا تقاضی چې ظالم د ظلم نه بند کی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وی تاسو د ظالم هم مدد وکې د حدیث مفهوم بیانوم او د مظلوم هم مدد وکې. صحابو تپوسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظالم د مظلوم خو به مدد وکړو د ظالم څنګه مدد وکړو د مظلوم خو به مدد وکړو د ظالم څنګه مدد وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله وفرمایل چې دا ظالم د ظلم نه بند کې نو دا د هغه سره امداد کول دي چې د دنیا د تاوان نه بچ او د آخرت د تاوان نه بچ. نو دا د هغه سره امداد کول دي. الظلم ظلمات یوم القیامه حدیث کې راځي دا ظلم به د قیامت په ورځ باندې دا تیارې په شکل باندې الله دې وساتي. نو دکه شان د چې دا دعوا وکړله او بیا یې خپل هغه پالیسي جوړوله نو یو کس راپاڅېد وقال وویل رجل مؤمن یو رجل کامل یو بنده کامل مؤمن چې مسلمان و من آل فرعون د آل د فرعون چې بنده کاملو یو مسلمان بنده چې اوسه پوری ایمان دا پټ ساتلیو هغه راپاڅېدو. د دو بعضو روایاتو کې حضرت حزقیل راغلی دی او بعضو کې حزبیل راغلی دی او دا د تره زوی د فرعون د تره زوی د پټ ایمان راوړ. نو الله وی وقال رجل اویل دغه بنده مؤمنون چې مؤمن دی نو د دې تسمیه الکل باسم الجز د دې مؤمن د وجه د ټول صورت ته سورۃ المؤمن ویل شوی دی. اویل دغه بنده کامل چې مسلمان و من آل فرعون د خاندان د فرعون چې دی د خاندان د فرعون نو یکتمو ایمانه چې پټ یې ساته خپل ایمان لره نو اوسه څوک فاظهره بس د هغې اظهار یې وکړو نو سی وي اتقتلون آیا تاسو قتلوئ رجلا یو بنده لره ان یقولا چې هغه وایي ربی الله رب زما الله دی. آیا تاسو هغه بنده قتلوئ چې هغه وایي رب مې څوک دی الله دی. نو اوس دله د دې په خبره باندې راځي د دې په زبان باندې وقد جاءكم یقینا راغلی د تاسو ته بالبینات په دلایل ښکاره او سره من ربکم د رب د جانبه ستاسو د رب د جانبه. نو اوس د دې په زبان ګوره وان یکو کاذبا که چرې وي دي دروغجن فعلیه کذبه نو په ده باندې وبال د دروغو د ده دی
وَإِن يَكُ صَادِقًا او کچریوی دی رشتونی یصبکم نو درو برسیگی تاسو تا بعد الذی زن د هغنا یعدکم چې تاسو سره وعده کړی دا کچری دی دروغجن وینو په د باندې داغي وبال ځکه قوم هغه ګناه نه معاف کوي چې هغه دي سره منو حیث القوم وشي قوم چرته هم دغه غلطي چرته به بعضې خلک به غدار وي بعضې خلک به اوده وي بعضې خلک به چې دی هغه به د ځمکني سیاست نه او د هغه څیز نه واقف نه وي ورنه چې وروستو د هغې نسل لازي نو هغې ته پته لګي چې د پلانکي ټیم کې موږ سره دا زیاتې شوی نو هغه قوم من حیث القوم دغه غلطي نه یری دغه کس نه یری دا چا چې دا زیاتې کړي چې لږم پوهېږي نو هغه لوي چې وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ نو که په دې چرته دروغ وي دروغجن وي نو وبال د دروغو په ده باندې دی دې خو دا هم نه وایي چې ماله سره کې ماله چې دې زما بندګان شي دا دې خو د یو الله رب العزت طرف ته رابلل کوي وَإِن يَكُ صَادِقًا یصبکم بعد الذی یعدکم او که چرته دی رښتونی وي نو هغه عذاب به ضرور رسیږي د کوم چې در سره وعده کړی ده الله دې بچ کی ان الله یقینا الله رب العزت لا یهدی هدایت نکي من هغه چاته هو چې دی وی مسرف مشرکا کذاب دروغجن دې درو مشرک وی دروغجن وی زیاتی کون کی مسرف بمعنی مشرک یا زیاتی کون کی خپل معنی چې کمره دې زیاتی کون کی او کذاب غټ دروغجن الله رب العزت هغه چاته هدایت نه کوي چې هغه زیاتی کون کی او دروغجن وي نو نن سبا خلکو د دروغ سم بوجه را ډکی کړي د ځان نه دروغ وي ځان نه کیسی تب به پوېږم چې دروغ دي خو به ټیک کاکا ټیک دې بس کوه چې سکی نو داسې دروغ نه دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی یو ملت پرشتي لري لړش یو ملته در بیا د دروغجن په خبره سو ګدبار هم نه کوي که چرته هغه رښتیا مو یا رښتیا په وبولاو کی نو د دې وجه حدیث کې من راغلی ده و چې چا رښتیا وي نو د نجات موندو د نجات او د یو دروغ د پروسل دروغ وي بیا یا قومی اے قوم لکم تاسو لرا الملک اوس دی ولا سوی یا قوم دا باسل کی یا قومی اے زما قوم لکم تاسو لرا الملک بادشاہی دا الیوم نورستاسو بادشاہی ہو نورستا ظاہرین فی الارض چی غالب یہ پا مصر کی پا مصر کی غالب یہ نن رزم بادشاہی دا فمن ینصرنا د دنیا سکی سرا د دنیا په زندگی چې څوک نازیږي بس هم نن یې تماشه د سبا نه ده نو الله وایي چې بھائی یا قومي ای زما قوم لکم الملک ملک تاسو لره اختیار دی غلبه ده بادشاهی ده الیوم نن ورځ ظاهرین چې غالب یې فی الارض پزمکه د مصر کی فمن ینصرنا بس څوک به امداد زمونږ وکي یا څوک به موږ لره محفوظ وساتي بمعنی محفوظ سوک با منگ محفوظ ساتی من بأس اللہ دا عذاب دا اللہ رب العزتنا ان جاءنا کچر تراغی منگلا نو اس خطاسو دا خدای دا پیغمبر خبر نمانے او پرس کا دا عذاب راغی بادشاہی مستاز درس دا خود دا دی عذاب نبم سوک بچ کئی بیا دا سی سوکشتا چی بیا منگ بچی نا ان جانا کچر تراغی منگتا نو قال اول فرعون دی فرعون ما اوریکم زنوینم تاسو لرا الا مگر ما حغا ارا چی ماک سلی دلی دی یا زرائی ندر کوم تاسو لرا الا مگر ما حغا ارا چی ماک مرائی در کردی دا زدا سی رائی ندر کوم چې بای ز رای در کوم تاسو لره هغه چې زکه ما رای استعمالوم زکه ما کوم یعنی هغه دا مرګ د موسی علیه السلام دا چې موسی علیه السلام سکوم دا قتل کوم نو دغه رای در کوم نوینم تاسو لرا الا مگر ما هغه ارا چې زی وینما چې زی خوخوما یا زرای ندر کوم تاسو لرا الا مگر ما هغه ارا چې کوم رای زما د خوخیدا و ما اهدیکم یعنی زما حکم چلیږي زد الله رای در کوم و ما اهدیکم او زنه خایم تاسو لرا الا سبیل الرشاد مگر لا رسما
راسته والا لار درته خیم سمه لار درته خیم چې د مصر حکومت بم همیشه ستاسو په لاسو کې مذهبي قوت بم تاسو سره یا بس ما ته خدای وای نعوذ بالله من ذلک ما ته ټیټ پاسوید کېږي بس دغه ارسه بس تاسو لاس کې تاسو قبطیان یا تاسو مشر یې هغه ستاسو غلامان او که داسې نه نو د اسم د لاسه وځي زار ته سمه لار خیم ښه دې ته وایي ها وقال الذين هو الهغه بنده اوس هغه ورته ولاړ دی مرد کامل هغه ورته مقابله ته ولاړ دی ټول درباریان یو خوا دی ټول قام بل خوا دی یو مسلمان بل خوا دی ښه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي وای ما ته نصیحت وکړه یو خبره ورته دا کوي وای د خدای د دین په باره کې د چا د ملامتیانه مه یاریږه د خدای د دین په باره کې د چا د ملامتیانه مه یاریږه بل حدیث کې راځي په ذیل اعمال کې من بار بار ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی هغه صحابي ته نصیحتونه کوي یو ورته دا کوي ورلوي وی ته الله رب العزت واحد لا شریک ومانو په دې باندې بیا ټینګ پاتې شه اگر کا ته ټوکړي ټوکړي شي یا اوس وځول شي ها دا مونږه صرف کسی اور و صرف دا په خلکو باندې راغلي دي او هغه خپل ایمان ټینګ ساتلی دی ای خودلی د نقشه مخکشته وی ولا سوی ورته دی وقال الذي هو الهغه بنده امن چې ایمان راوړ دی یا قوم ای زما قومه انی یقینا ذا خاف یریګم علیکم پتا سو باندې مثل پشان ای یا په مثل یوم الاحزاب د هغه ورځو د قانون په خوانو د هغه ورځو د قانون په خوانو د اغي پشان عذاب باندې چې زه یریګم مسنه پتا سو مکشان راشي نو انی اخاف علیکم یقینا زه یریګم پتا سو باندې مثل په مثل یا پشان یوم الاحزاب د هغه ورځو د جماعتونو یا د ډلو یا د امتونو په خوانو نو چې مؤمن وي مسلمان وي دې ځان د کلمې ویون کې بولی نو دی به په بل مؤمن باندې خفه کېږي په چا باندې به خفه کېږي په مؤمن باندې به خفه کېږي په خپل قام به خفه کېږي په خپل ولس به خفه کېږي او چې دا موږ یو بل ټکندې کړو دا د یو بل خلاف ځو دا د یو بل حقونه وو نو دا وجه دا ده چې موږ دا کلمه سمه د زړه هغه تل ته نه ده کوزه کړې او مضبوطه کړې نه ده او درې ده کومه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمان بابا وی ته چې دومره لوی ملمه و کور ته بیای اول غول دې صفا کړه د خشاک ته چې دومره لوی ملمه و کور ته بیای اول غول دې صفا کړه د خشاک اول خو دغه ګن بلا لرګه چې دا د پزړه کې مضبوطه شي زیو نیسی نو د دې وجه لمن وایو چې علم د ظاهر پسې هم ګرځي په ظاهر هم ګرځي خو کله ناکله د باطن صفایي هم کوي نو ډیر او بل داسې د دې ورد زیات کوي دې سره د زړه زنګ ختمیږي حدیث کې راځي لكل شيء سقاله وسقاله القلوب ذکر الله وې د هر یو شی د صفای د بارا باغی زنګ لګي دای د بارا سوي او د زړونو صفای چې پس راځي هغه څه شي دی ذکر د الله رب العزت دی او بل حدیث کې راځي بیا چې ذکر کینو افضل الذکر لا اله الا الله دا چې وې زړه به د صفا کیږي ښا الله رب العزت تیرا له توفیق راکړي وقال الذي هو الامن هاګه نو د دې وای زنګ د مفتی صاحب چې دا طریقه را چې درس هم ختم کی هغه اخره کې خامخای پکې ذکر کوي سناسه ځکه چې دا څه ډیر کسان کوي نه اوسګار وي مخالت عادت نه د عادت خبر ورنه په لار چې سړی زینو اسی اوسګاری چرته کار کوي اوسګاری ځان سره سړی ذکر کوي ثبتیت خو پکې نشته خو عادت نه یو چې د عادت سړی ځان لو ګرځي بیا به اختیار د زبان نه خيږي بیا سړی تنګي چې د تسبیح سره عادت شي سره رواني بیا سړی سره چې لکه سره نه پات تسبیح شوي نو بیا سړی ذکر شروع کی بل څه عادتول ځان غواړي الله توفیق راکړي وقال الذي هو الهغه بنده امن چې ایمان راوړو یا قوم ای زما قام انی یقینا خاف زیریګم علیکم پتا سبحان مثل یوم الاحزاب ای په مثل یا په شان د هغه قامونو ای د هغه ډلو لومبانو د په مثل د قام د ورځ ای په مثل یا په شان د یوم الاحزاب د هغه ورځو د قامونو لومبانو مثل دابن په شان دا ای په شان د صورتحال دابن په شان د صورتحال مثل په مثل یا په شان
دابن د صورت حال قوم نوح د قوم د نوح علیه السلام وعاد او د عادیانو چې باغی مخکې ستیر شو و ثمود او په ثمودیانو نو پتا سو بم راشي دغه کنه چې په عادیانو ثمودیانو ستیر شو والذین او هغه کسان من بعدهم چې رستو د دونو هغه کوم قوم د شعیب علیه السلام قوم د لوط علیه السلام وغیرہ ای سره چې سو شو هغه به در سره وشي وما الله او نه دی الله رب العزت یرید چې اراده لري ظلمن د ظلم للعباد د چا لپاره د خپل بندګان لپاره الله په خپل بنده باندې ظلم نه کوي دا بنده دی چې دی اخوا دی خوا کوي الله رب العزت ته من نه ظالمان ګرځي او نه مظلومان ګرځي دا حدیث کې دعا هم ده ښه دا دعا به د ځان لپاره غواړي چې خدایا ما مې ظالم ګرځوه او ما مې مظلوم ګرځوه الله هم دې بچ کړي ویا قومی بیا ول سوی نصیحت کوي کنه ای قام انی یقینا اخاف یریګم علیکم پتا سو باندې یوم التناد د اغه ورځ د چغونه تناد به معنا چغي ورځ د چغي نو تناد چې دا څه شي دا د باب تفاعل نه دی هغه حلق چې یو بل ته بچغي وي د باب تفاعل نه دی نو هغه حلق چې یو بل ته بچغي وي نو عام مفسرین د دینه چې د قیامت ورځ غشته ده چې یو بل ته بدی وي چې لکه تاسو سره خو ما دا کړو دغه کړو تر له سره قبل بل ته وي چې لکه आवाज باور کوي خو امام شاه ولی الله رحمه الله فرمای چې د دینه مراد هغه ورځ د عذاب ده چې د عذاب په ورځ باندې یو بل ته بیا ویر کوي جړاګانې کوي چغې وي هغه ته مراد ده او تفسیر عثماني کې لیکلي د دې آیات لاندې یوم التناد هغه وي گویا داسې معلومیږي شبیر احمد عثماني رحمه الله فرمای گویا داسې معلومیږي چې دې کې اشاره ده غر کېدو د فرعون او قوم ده وي چونکې ای کله غر کېدنو بیا اوازونه کول یو بل ته چغې والي وي داسې ښکاري چې دا د کشف په ذریعہ د مرد مومن تخکار شوی داسې ښکاري شبیر احمد عثماني رحمه الله فرمایي داسې ښکاري چې دا حالت د مرد مومن ته د کشف په ذریعہ الله ظاهر کړ یوم په هغه وخت کې تولون چې تاسو به تهدیدون کې مدبرین شاکون کې به مالکم نو نبوي تاسو لرا من الله د الله رب العزت نا من عاصم سوک بچ کون کې هغه داسې ورځ ده چې نبوي تاسو لرا سوک تاسو به منډه وهون کې په شابه بیا نه ګوره داسې مضبوطه منډه به وخه د چاپلار بم بیا راواړي مالکم نو نبوي تاسو لرا من عاصم سوک بچ کون کې ومن یضلل الله ومن یضلل الله او هغه چاله رچ الله رب العزت سکی گمراه کی فما له نو بس نوی هغه لره من هادن سوک هادی الکه چې سوک خدای گمراه کی نو داغه د پر بیا سوک هدایت ورکون کی نه الله رب العزت موږ د حالت نو ساتي وقال رجل اول هغه بندا مؤمن من آل فرعون د خاندان د فرعون یکتم ایمان او چې پټ یې سات ایمان لرا تقتلون رجلا آیات سو قتلوي یو بندا لرا ان یقول چې هغه وای ربي الله چې رب می الله دی وقد جاءكم ويكنا راغلی تاسو ته بالبينات بدلائل اخکار او سره من ربکم تاسو د رب د جانبنا وَإِن يَكُ كَاذِبًا اگر کچرت دیوی دروغجن فعليه كذبه نو بد باندې وبال د دروغ د دی وَإِن يَكُ صادقا او کچریوی دی رښتونه یصيبكم نو برسیږي تاسو بعد الذي زن د هغنا يعدكم چې تاسو سره وعده شوی ده ان الله یقینا الله رب العزت لا يهدي نهایي هدایت نه کوي من هغه چاته هو چې وی دی مسرفون زیاتی کوونکی کذاب دروغجن هغه بنده د چې دی مشرک دروغجن یا قومي اقام زمالکم الملك اليوم تاسو لرنن رز بادشاہی دا ظاهرین فی الارض غلبه د مصر کی فمن ينصرنا بس سوک با منگ لرا محفوظ ساتي من بأس الله دا عذاب دا اللہ نا دا فد دا اللہ نا من جانا کچر راغی منگتا قال فرعون وی ما اوریکم الا ما را ز ارادن لرم ستاسو دا بارا الا مگر ما حقا ارا چی دا ما کم رائی دا زما کم اراده دا یا زنوینم تاسو لرا الا مگر ما حقا ارا چی کم زوینم
وما اهدیکم او زنه هایم تاسو در الا سبیل الرشاد مگر لارا راسته والا سما وقال الذي هو الحق بند امن چی ایماندارو یا قوم ای قوم زما انی یقینا اخاف علیکم یرکم پتاسو باندې مثل یوم الاحزاب پشان د ورځو د هغه پشان د ورځو د هغه کام لومبني باندې په لومبنو کامونو چې کوم ورځې تیر شوي د هغې پشان د هغه ورځو په تیرو جماعتونو باندې مثل دابن پشان د صورت حال قوم نوح د قوم د نوح علیه السلام وعاد وثمود او د عادیان او سمودیان او هغه کسان من بعدهم چې رستو د دونو نو قوم شعیب و قوم لوط وما الله ندی الله رب العزت یرید چې اراده لري ظلما د ظلم د زیاتی للعباد په بندګانو باندې ویا قوم ای قام زما انی یقینا اخاف یریګم علیکم پتاسو باندې یوم التناد د هغه ورځې د چغونه یوم په هغه ورځ باندې تولونه چې تاسو به تختیدون کې مدبرینا شاکون کې مالکم نبوي تاسو لرا من الله د الله نه من عاصم سوک بچ کون کې و من یضلل الله او هغه چاله چې الله رب العزت گمراه کی اے الله دې دې حالت نو ساتي فما له نو نبوي هغه لرا من هادن سوک هادي نو بیا ورپسې ټوله دنیا ان خدي مور او پلار ورپسې خدي مولا ولا بیا بوزا پیر ولا بوزا چې سوک ولا بوزي هغه بیا په سم باندې نه راړي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه فرمایل و یو پر موږ سره په درس کې یو طالب او قابل ترین طالب او داسې طالب چې یوسف بن نوری رحمه الله به داغه متعلق فرمایل چې یاره زه د قابلیت ته حیران یم داغه متعلق باغه دا فرمایل او حالان کې یوسف بن نوری صاحب هغه شخصیت چې د شاه صاحب خپل زامن او وصیان مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحمه الله وغیرہ غیبه داوی چې د شاه انور شاه کشمیری صاحب کامل علم حاصلول یعنی داغه غواړي نو موږ نشو درکول موږ سره نشته تاسو هغه علم د پاکستان کې د مولانا یوسف بن نوری صاحب نه حاصل کی دا به هغه نه حاصله نو هغه به چې زه د علم ته حیران یم هغه فارغ شو بیا دغه ته چرتای مې وغیرہ وکړه بیا لړ کاله او لګو بار ملک سفر موکړي د بار مل او نیغه هغه کې یو کمی د لوبه پکې او قابلیت پکې ډیر زیاتو خو پنسي به ښکته وي پنسي به چې دی هغه به ګټه میټه به پټ ځان پسې به راخلي ني دی استاد قابل ډیر زیات استادانو په سر ډیر خیال هم ساتي استادانو بولوي چې لکه د پنسي اوچته کا نو چې هغه به کړی چې پنسي اوچته کني هغه به داسې ډیر د استاد د आवाज به ډیر بد وګڼو داسې په تکبر کې به ډیر دغه نو خیر هغه ولدا به وي وخت تیرې د خو لکه موږ هم ټول حیران یوسف بن نوری صاحب به مجزا د قابلیت ته حیران بیا چې کله د بار نه وي د سفر نه واپس راغی نو زه الله لاړم وی ما ته وی چې یاره وی مرکز کیو مسجد عائشه دلته د کراچۍ کې نو چې هغې راورم وی ما له وی چې داسې کار دی مفتی صاحب چې دا خلک ما له ځي راځي او دا دیم لګیا دي دلته دا کیسې میسې کوي خو دا هسې بس کیسې دا هسې کیسې دي زما زړه چې دی هغه د رڼا نه خالي شوی ما بار دوره کړې ده زه رالم خو زما زړه د نورانیت او رڼا نه خالي شوی دنه څه نشته اس تاشیره باندې خنه لګی د کیسې میسې مې خوښ نه دي قابلیت ښه قابلیت دغه درجې ته بیا دې درجې ته ورسوي بیا د دنیا نه کافر ده الله رب العزت موږ ساتي د دنیا نه بیا کافر لړ استادان به جوړلوي نو هغه به داسې ډیر په دغه انداز کې نو دا ګوره د سنت دی نو قابلیت او قبولیت ورسره نه خبره ده نو خبره په قبولیت نو خبره مې درته دی کې دا کوله چې الله رب العزت سو گمراه کې نو فما له من هاد بیا غل رسوک خادي نشته د دی وجه الله رب العزت نه بچ دی سوال کو چې خدای پاکه په دې هدایت باندې استقامت را نصیمو سه پیسې خو نه دی ورکړي چې خدای اسلام را نصیب هیڅ هم نه دی کړ دا زندگیم د الله امانت دی دا ژوندم د الله امانت دی دا مال دولتم د الله امانت دی رب نه بس خدای شته چې په کور کې درته یو ماشوم روان شاغه سرسنه شکولې یو زنانه درته وخت شته که بیا ور سرسوکي اس دا خدای شکر وباسه چې خدای پاک په داسې معاشره کې پیدا کړو داسې کورم دی چې یو قسم پکې زمونږ نه علاوه بل مذهب والا نشته الحمدلله او دا داسې کورونه چې هغې بیانې قربانۍ ورکړي ته د هغې هغه بیا وګڼه ټیک د هغې د بیا اسلام
یعنی ډیر خوږ وي هغوی پې سختې برداشت کړي خو موږ به هغه قربانۍ ورکړی شو یا نه دا د دې یعنی وختي مې چاته خبره کوله هغه راله اوږده کیسه رالیږلې او دا خو دا خبرې پکې یو رالیږلې او راله وایي چې نه د خدای پاک نه چې دې صبر په مصیبت غواړه نو ما ورله وایي چې مصیبت راشي علما لیکي چې بیا به پې ته صبر کولی شي که نه خو ځان له کیسه نه صبر پې کولی شي یا نه شي کولی د خدای نه به سوال کوي او قبلیږي به به ځان له کیسه خو د هغې نه مخکې ته وایي د سره د صبر سال مه کول د هغې په ځای وایه حدیث کې راځي چې د عافیت زندګي خدای را نصیب کړي د عافیت زندګي نو وایي الله رب العزت چې دی راله هدایت را نصیب کړی دی اسلام یې را نصیب کړی الحمدلله قرآن یې را کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي را سره الحمدلله دا په دعوی سره ویلی شو ټول دنیا ته چیلنج ورکولی شو چې کوم دین 1400 کاله مخکې هم اکه دین اوس هم موجود دی په اکه صحیح حالت کې د معمولی زبر زیر پکې کمی بیشي نشته دا په دعوی سره ویلی شو خو که عملي طور دعوی طور مخامخ شو نو بیا هېڅ هم نشته په عملي طور بیا پیل نو وایي الله رب العزت را باندې احسان کړی دی چې دغه احسان د دې شکریه ادا کو په دې طریقې سره چې ځان صحیح مسلمانان جوړ کړو الله دې توفیق راکړي د دین ټولې شعبې راټینګې کړو محبت ورسره وساتو مینه ورسره وساتو د خپل وس مطابق کوشش پکې کوو چې ښه راکړي څه ناڅه حصه خپله شامله کړو څه نه منډه تړله وغیره پکې وهو او سوال به کوو د ځان دپاره زموږ یو استاد ډېر زیات بزرګ انسان دی په خدای یقین هغه وایي کله ناکله چې په جړا شي نو هغه پکې دا یو خبره کوي وایي زما دپاره د هدایت سوال کوي عالم او موږ ته پته ده خو داسې تقوادار دی چې نهایت درجې خو کله ناکله چې داسې دغه شي زما دپاره د هدایت سوال کوي انسان هېڅ پته نه لګي تاسو ته ما ویل دا زړه دی قارون دی باندې حالات بدلیږي را بدلیږي د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک یو بل حدیث کې راځي ثبت قلبي على طاعتک ولې دا زړه اوړي راوړي نو خدای پاکه زما دا زړه چې دی د زړونو اړونکي ذاته زما دا زړه چې دی دا په خپل دین باندې وساته مضبوط او په خپل طاعت باندې وساته نو دا دعا هم ډېره غواړي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتک د ډېرو دپاره غواړي نو ثبت قلوبنا على دینک یا على طاعتک الله رب العزت را له پوهه سمجھ را نصیب